अस्सलाम वालेकुम मलगरो। इमरान खान په خپل خطاب کې د ډیرو غټو رازونو نه پرده اوچته کړه. کم رازونه دي او د خطاب نه مخکې نامعلومه افرادو هغه له څه پیغام راوړو. هغه نامعلومه افراد څوک وو؟ د عمران خان گرفتاری حوالې سره 24 او 25 جولای ډیر د اهمیت حامل دی. هغه 24 او 25 جولای تاریخ چې دی دا ولې دومره اهم دی؟ د عمران خان کم دوه هغه نږدې ملګري دي چې عمران خان له دوکا ورکولی شي او بل اړخ ته د پاکستان راتلونکي ډي جي آی سای به څوک وي. حکومت کم دو جنرالانو لا ایکسټنشن ورکي او په هغه باندې آرمي چیف جنرال عاصم منیر ولې د ناراضګۍ او د غصې اظهار کړی دی. دا ټولې خبرې په دې نوې ویډیو کې تاسو ته مخې ته اکدم خو د هغې نه مخکې تاسو ټولو ملګرو ته دا ریکویسټ دی چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. څنګه تاسو ته پته ده چې اعظم خان کم چې د عمران خان پرسنل سیکرټري وو هغه د عمران خان خلاف چې کوم سایفر دی هغې حوالې سره یو بیان ریکارډ کړی دی. اوس هغې باندې عمران خان خپل رد عمل ورکړی دی او عمران خان د ډیرو رازونو نه پرده اوچته کړې ده. خو د خطاب نه مخکې هغه له څه معلومه کسان رالل او عمران خان ته یو ډیر خاص پیغام راوړو. هغه پیغام سو او هغه نامعلومه کسان سو. د هغې نه مخکې تاسو ته دا وایم چې عمران خان په خپل خطاب کې څه ویلي. هغه ډیر اوږد خطاب وکړو خو د هغې چې کوم نچوړ دی نه هغه دا چې یاره امریکې دا سایفر راولېږه د پاکستان حکومت ته دا دمکي ورکړه چې تاسو وزیر اعظم چې دی هغه لرې کې. هغه ټایم کې زه وزیر اعظم وم نو ما خو خپل ځان نشو لرکولی. خو دا پیغام چې دی دا د جنرال باجوا دپاره راغلی او دا څومره هم چې رژیم چینج وشو نو په هغې کې د ټولو نه زیات لاس چې دی هغه جنرال باجوا دی او چې کله هم د دې انکوایري وشي نه صرف او صرف یو کس به د دې ذمېدار وي هغه جنرال باجوا دی. موږ چې کله دا سایفر راغی په هغې باندې موږ نیشنل سیکورټي کمیټي اجلاس هم راغوښته. هغه سایفر چې دی د پاکستان چیف جسټس ته موږ ولیږو چې په هغه په دې باندې انکوایري وکړي او په دې باندې موږ د چې کوم پارلیمنت مشترکه اجلاس دی هغه هم راغوښته چې په دې باندې موږ ان کیمرا اجلاس وکړو. ټولو سیاسي جماعتونو ته موږ دعوت ورکړو خو په هغه اجلاس کې زرداری او شهباز شریف شرکت هم ونه کړ ځکه چې دا دواړه په دې کې په خپله باندې ملوث وو. اوس د دې خطاب نه مخکې عمران خان له څه معلومه کسان رالل او عمران خان له یو ډیر خاص پیغام راوړو. هغه پیغام دا و چې یاره عمران خان ته وی چې ته لاس لږ سپک ساته ډیر زیات تنقید نه کار ماخله ځکه چې په دې کې د افیشل سیکرټ اکټ معامله ده او عمران خان به د دې خبرو هم خیال کوي. څنګه تاسو ته ما ویلو چې کله د هغه بنیګاله کې شپه ونه هلته هم سم نامعلومو افرادو عمران خان سره ملاقات کړو او بیګې په زمان پارک کې هم عمران خان سره ملاقات کړی دی او عمران خان له دا پیغام راوړی دی چې یاره ته په دې معامله کې ډیر زیات احتیاط کوه. بل اړخ ته د عمران خان حوالې سره چې کوم 24 او 25 جولای تاریخ دی هغه ډیر زیات د اهمیت حامل دی. د عمران خان کم دوه نږدې ملګري دي چې هغه عمران خان لا دوکا ورکولی شي. شاه محمود قریشي او اسد عمر چې دي نو هغوی په 24 جولای باندې اف آی ای طلب کړي دي د تفتیش لپاره ځکه چې د عمران خان او اعظم خان کم د دې سایفر حوالې سره آډیو لیک شوی وه نو په هغې کې اسد عمر او شاه محمود قریشي هم وو. اوس 25 جولای چې دی نو عمران خان به اف آی ای کې پیش کېږي د دې سایفر تحقیقاتو حوالې سره. وزیر قانون دا ویل چې یاره عمران خان ته 12 سالو پورې سزا کیدی شي او زیات نه زیاته چې کوم سزا ده نو هغه د دې کې عمر قید دی. بل اړخ ته رانا ثناء الله دا ویلی دی چې 25 جولای باندې به عمران خان په اف آی ای کې پیش کېږي او که هغه په تحقیقاتو باندې دوی مطمئن نه کړل نو هغلته به عمران خان گرفتار کړی شي. اوس د هغې نه مخکې دې کیس مضبوطولو دپاره په 24 جولای باندې چې کومې د شاه محمود قریشي او اسد عمر پیشي ده په اف آی ای کې دا ډیره زیاته د اهمیت حامل ده ځکه چې ډیر خلک ډیر صحافیان چې دي هغوی دا ریپورټ کوي چې یاره شاه محمود قریشي او اسد عمر چې دي نه هغوی هم د اعظم خان په شان د عمران خان خلاف بیان ریکارډ کولی شي او د عمران خان خلاف واده ماپ ګواه جوړېدی شي. یعنی دا دوه کسان دي چې دوی عمران خان سره دوکه کولی شي. ډیر صحافیان چې دي دا خبر ریپورټ کوي نه ځکه ما تاسو ته وویل چې د 24 او 25 جولای کم تاریخونه دي هغه د عمران خان گرفتاری حوالې سره ډیر زیات د اهمیت حامل دي. اوس جی آی ټي چې دی هغې هم خپل ریپورټ پیش کړ او جی آی ټي چې کوم ریپورټ پیش کړی دی د هغې مطابق د 9 مۍ چې کوم واقعیات دي د هغې ذمېدار عمران خان دی. دا ډیر خلک دا وایي چې یاره بیګا کم عمران خان خطاب کړی دی نه دا چې کوم د هغې ریزلټ دی نه دا هغه دی ځکه د عمران خان خلاف اوس دومره سختی کیږي. بل اړخ ته حکومت چې دی نو هغه دوه جنرالانو لا ایکسټنشن ورکوي. د پاکستان راتلونکي ډي جي آی سای به څوک وي او آرمي چیف جنرال عاصم منیر په هغې باندې خپل څه رد عمل ورکړی دی. څنګه تاسو ته پته ده دې ټایم کې د پاکستان ډي جي آی سای لیفټننټ جنرال ندیم انجم دی او د هغه چې کوم مدت ملازمت دی هغه په دې را روان سپتمبر کې ختمیږي. اوس حکومت په تلو تلو کې غواړي چې دله ایکسټنشن ورکړي او دا فیصله چې ده نه دا شوې ده د دې نه آرمي چیف هم آګاه شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم سره دا اختیار وي چې هغه
یو حاضر سرویس یا ریټایر لیفټننټ جنرال چې وي هغه د پاکستان ډي جی آی سای جوړولی شي. خو په میډیا باندې دا څه خبرې چې دي نو دا ریپورټ کیږي او مظفر صاحب هم دا ریپورټ کړی دی چې یاره حکومت یو بل لیفټننټ جنرال د هغه له ایکسټنشن ورکول غواړي او دا سفارش چې دی احساسدار آرمی چیف ته وړو او آرمی چیف چې دی په دې باندې سخت رد عمل ورکړی دی. آرمی چیف په دې باندې د ناراضګۍ اظهار کړی دی ځکه چې لیفټننټ جنرال چې کوم ایکسټنشن دی یا نور داسې ترقۍ دي نو هغه د آرمی لاندې کیږي. د آرمی چې کومه اداره ده هغه کوي، آرمی چیف یې کوي. دا اختیار چې دی دا وزیر اعظم سره یا حکومت سره نه وي. البته کوم چې ډي جی آی سای عہده ده نه هغې چې کوم تعیناتي ده نه هغه وزیر اعظم په خپله باندې کوي. نو اوس احساسدار چې دی دا سفارش آرمی چیف ته مخې ته کېښودو. آرمی چیف په هغې باندې ډېر سخت رد عمل ورکړو او چې کله دا خبره په یو میټینګ کې شهباز شریف په مخ کې وشوه نو هغه ټایم کې شهباز شریف دا وویل چې زه خو د دې نه نیم خبر. نو اوس دا سوالات اوچتېږي چې آیا احساسدار ډبل گیم کو یا د چا په وینا باندې احساسدار هغه سفارش چې دی آرمی چیف مخې ته ایښودی. معاملات چې دي هغه د عمران خان دپاره څه دونه ښه نه دي. د هغه خلاف چې کومه د کیسونو اګیره ده هغه رو رو تنګېږي. ګورو چې راتلونکي ټایم کې څه کېږي. ټول اپډیټس په انشاءالله په دې پیج باندې تاسو سره شریک کوم. دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپله قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. د الله په امان.